السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه ستاسو په خدمت کې یو داسې واقعه وړاندې کوم چې امید کوم زمونږ خویندې، زمونږ میندې، زمونږ لوڼه دا واقعه واوري، نو انشاءالله د الله تعالی نه به سوالونه کوي چې الله زمونږ کور ته میلمانه راولي. میلمه د الله تعالی رحمت دی. یو زنانه وه چې د هغې خاوند به هر وخت چرته نه میلمه کتو او کور ته به یې راوستو، او د خپلې بیبي ته به یې ویلې چې د دې میلمه دپاره د خوراک څه انتظام وکړه. نو روزانه به دغه بیبي د دغه میلمه دپاره خوراک تیارولو. آخر دا وشوه چې د دغه معمول نه دا زنانه تنګه شوه او یو ورځ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او ته عرض وکړه: یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، زما د خاوند روزانه چرته نه چرته میلمه ګوري او کور ته راولي، او زه دغه دپاره خوراکونه چې تیاروم دا میلمه دپاره، نو ستړی شمه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، څه داسې طریقه راته وښایه چې زما دا خاوند کور ته میلمانه ماله نه راولي. په دغه وخت کې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک خاموشه پاتې شو. دغه زنانه هم کور ته خاموشه راغلله. بله ورځ نبی علیه الصلاة والسلام د دغه زنانه خاوند راوغوښتو او ورته وویل چې ته سبا ماله د ډوډۍ یعنی دعوت راکړه، سبا ما خپل کور کې میلمه جوړ کړه، زه به سبا ستا میلمه یم. مفهوم ده واقع د حدیث داسې دی، سبا به زه ستاسو میلمه یم. نو هغه سړی خو ډېر زیات خوشحاله شو او راغو خپلې بیبي ته یې وویلې چې نن به مونږ حضور صلی الله علیه وسلم مبارک راځي او هغه به زمونږ میلمه وي. دغه زنانه ډېره زیاته خوشحاله شوه او زر د خوراک د طعام د تیارولو کوشش شروع کړو، منډې ترډې شروع کړې چې د الله جل جلاله محبوب پیغمبر منکر راغلی، محبوب دوست راغلی دی. کله چې د نبی علیه الصلاة والسلام دا کور ته تشریف راوړلو، دغه زنانه دی خاوند ته نبی علیه السلام وویلې چې کله زه ډوډۍ وخورم او واپس تلو واله شم، نو ته دې خپلې بیبي ته ووایه چې زما د تلو په وخت کې ما نه شاته وګوري، چې کله زه روان یم ما پسې دې شاته ګوري. دغه سړي دې ښځې هم دغه شانتې وکړل چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مبارک واپس تلو واله شو، نو دغه زنانه څه ولیدل شي؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پسې شاته دا لړمانان، ماران او دا چینجی منجی او دغه شان دا حشرات ورپسې رستو روان وو. دغه منظر چې دې زنانه وکتو، نو بله ورځ د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شوه. نبی علیہ السلام دغه زنانه ته وفرمایل چې میلمه کله راځي چاکران نو خپل نصیب راوړي، میلمه ځان سره خپل نصیب راوړي، او څوک چې د میلمه دپاره محنت کوي
کم مهنت چې د میلمه دپاره کیږي نو د هغې په بدله کې واپس چې ځي نو د دغه کور نه ټولې بلاګانې الله اکبر ځان سره یوسي ټول ګناهونه د دغه کور ځان سره یوسي دغه کور پاک کی د دې واقع بیانولو مقصد صرف دا دی چې زمونږ کومه خویندې میندې د میلمه په راتلو باندې پریشانه کیږي چې بې وخته میلمه راغلو دا په دې ټایم باندې راغلو میلمه خو د الله تعالی رحمت دی او د الله تعالی رحمت چې په کم ټایم کې په کور باندې راشي نو په کار چې دغه کور والا خوشحاله شي نو چې دا پریشانه کیږي نه ځکه چې میلمه ځان سره خپل نصیب راوړي هغه ځان سره خپل نصیب راوړي الله جل جلاله دې مونږ له دا قائد جهان صلی الله علیه وسلم سردار الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په طریقو باندې تلل آسان کی او د حضور علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي شوی ارشادات الله دې موږ ته په هغې باندې عمل را نصیب کړي چې کله زمونږ زندگی د قرآن او د حدیث په رڼا کې راغله د قرآن نه مو ځان خبر کو د حدیث نه مو ځان خبر کو د الله د دین نه خبر شو نو انشاءالله زموږ د زندګۍ نه به الله جل جلاله ټولې پریشانۍ لرې کړي الله جل جلاله دې په دې یو څو خبرو موږ ټولو ته عمل نصیب کړي